چې تندی زورور تاوي د ځنکدن او دغه ځای کې ورته دی داسې ګیلاس وځلئ او وایي چې اوبه څښې اوبه وڅښه خو صرف د شرک او د کفر کلمه ووایه نو دې خو هلته تندی سیوا یا دغه نو خدای دې دغه کوي نه نو چې د الله پې رحم شوی وي د هغه خبره نه مني چې دغه ونه منیوله نو بیا چې چرکې په ده باندې ډېره سخت دی په دې شیطان ځکه چې دی پښتنوالی کوي دی وایي سړی رانه ځي او روغ رانه ځي نو دی دا خو نوکران دي دا څوکیداران دي دی نیول دي د اول د پیدایش نه چې راواخلي که نه د پیدایش نه نو تر دې حده پورې راځي نو چې دا ګیلاس چې قبول نه کړي دا دغه د ځنکدن دا خاوند نو د پلار په شکل پسې راشي ښه شیطان نه وي دغه شیطان د ځانه د دا پلار راکړي او یې بچیا یا خوږه بچیا په تا خو ډېره سخته ده او په تا خو ډېر عذاب دی او په تا خو ډېر دردونه دي په تا خو ډېره تنده ده په تا خو ډېره سخته ده خو دا سخته په ما باندې هم وه دا ستا دا سخته خو په ما باندې هم وایه زما بچیا کله چې ما د شرک او د کفر کلمه ووې نو زه ایمه ښه جوړ موټ ګرځم نه سم ډنی یم نو چې د پلار خبره سړی نه مني نو چا به مني یو چې دغه ځای ونه شي که نه نو په بله غاړه پناه شي کړش شي لکه دا پرده چې راوړي د مور په شکل راشي او مور ورته راکې باسي او جاړي ورته او یا زما خوږه بچیه په دې به د خلاصېږي د دې عذاب نه د دې تکلیف نه د دې تندې نه او ته داسې کار وکړه چې دا کار په ما هم راغلی خو لیکن ما دا چل وکړم چې مستقیمه یې ښه جوړه موټه یم نو هسې ته ووایه چې شیطان د اول ځل نه راشي که نه او تر ځنکدن د اخرې سلګۍ پورې ورته هغه مور جاړي او ځان وایي چې یا زما خوږه بچیه یا زما خوږه بچیه زما خبره ومنه نو خامخا به یې منې الله دې موږ د شیطان د دې لمسونه بچ کړي د هغه زبردست پنجه ده د هغه سره د هغه بل شان د الله سره مقابله کوي او الله تعالی نه سوال کړی چې د قیامت د شپېلۍ وهلو پورې به الله ما له مرګ نه راولي چې زه د آدم علیه السلام الواد داسې په استر راووځم او الله تعالی ورته وایي ښه ده ما تا له مرګ د شپېلۍ پورې تا له مرګ نه در کوم او زما چې کوم صحیح بندګان یې هغه ته نه شو دوکه کولی چې زما کوم صحیح بندګانې او زما لویي ورته په زړه کې پرته وي او زما چې کوم انعامات مې ور ورکړي هغه ورته یاد وي نو هسې تاسو خیال وکړئ که نه هسې تاسو خیال وکړئ که نه یو سړی دی او د هغه نه سترګې اخیستې شوي دي الله ترې سترګې واخیستې دا دې په دې موړه کې اوس د یو تن ناغستې او هغه سترګې چې ترې واخیستې نو د هغه د امانت دنیا باچهي هم ده د امانت دنیا باچا دی ګورئ ښه لکه سلیمان علیه السلام واخله یاده شي دونه باچهي ورسره ده سره سپین خزانې څه کمې نشته خو سترګې نشتې او دغه باچا په امانت ته دنیا کې ګرځي چې داسې کار وکړي چې دا باچهي مې په کار نه ده دا ټول سره سپین مې په کار نه دي دا هر څه ورله ورکوم خو د یوې سترګې نظر غواړم په دې امانتو خزانو باندې به دا سترګې د یوې سترګې نیم خس کې پیدا شي وایي داسې سړی به زما څنګه نافرماني وکړي زما مونږ به قضا کړي دا سترګه نه ده دا د امانت دنیا د قیمت نه غوره ده ډېره زیاته راکړه د دې قیمت نه پوره کېږي نو چې په ده کې دونه څه احسانیت لګي که نه چې یا الله ته څه کوې او زه څه کوم یوازې سترګه نه ده خو هسې مثال تاسو ته ما ووایي هر یو په دې خپل وجود کې چې څونه رګونه دي او څونه جوړونه دي او څونه کته او پورته او دغسې دا د الله تعالی هر یو دغه ته چې ګورې نو ته به داسې ویرېږې او دا زیګ زیګ به شي چې یا الله ته څه کوې او زه څه کوم نو ځکه وایي چې الله اکبر واورې تا سره وعده کړده چې ته دنیا ته راووتې نو تا پسې ملا درغې او په خیغه کې ورته چغه ووهه نامولا داسې نه وي چې دا چغه او تاسو راشه بانګ ورته وایي چې دا پردې دي چې دا هرڅه شي نه وایي اوس ورسره لوز وکړه د سره خو ما مخکې د آدم علیه السلام په شا ورسره لوز کړی و الله وایي
چې الستو بربکم قالو بلا ما ته ویلي چې موږ ته زموږ رب یې خو اوس ته لاړ شه او ده ته ووایه نه هلته ملا چې راشي که نه نو هغه دې دپاره وایي ښه